بسم الله الرحمن الرحیم. دوستانو، ډیر داسې خلک دي چې هغوی خپلو کورو کې واړو واړو خبرو باندې، خپلو ښځو باندې، خپلو خویندو باندې یا خپلې مور باندې ظلم و زیاتی کوي و هغوی سره جنګ و جګړې کوي. اولا خو دا ډیر بد فعل دی چې انسان خپلې خونې والاو باندې ظلم و زیاتی کوي. داسې خلکو په باره کې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایش کوي چې کوم یوه سړي چې خپلې ښځې چهرې باندې ګزار وکړلو یا یې چپېړه ویر کړله، الله رب العالمین به د جهنم باندې کومې مقررې ملایکې دي هغوی ته حکم ورکوي چې دغه کس ته دغه سړي ته جهنم کې اویا چپېړې ویر کوي، اویا ګزارونه ورباندې وکوي. و یا کوم سړی چې خپلې ښځې ویښتو کې اذیت مقصد سره لاسونه واچوي، نو داسې کس ته به جهنم کې الله رب العالمین داسې انسان بدن کې به د اور والا چې کوم میخونه دي هغه به یې د بدن کې والی شي. نو لحاظه دا شی هم چې چو کوي که خپلی کوي هم پکار دی چې دغه ډېره بد فعل دی پرېږدوي، و که بل څوک کوي هم پکار دی چې هغوی ته نصیحت وکړي و هغوی ته روایاتو و احادیثو ذریعې سره هغوی په یولې کوشش وکړي